ګانو چې چو واره شولی دي چا به نوټ کړي یا نه آ ویډیوګانې تاسې ټایم لاین چې لاندې کتای سو. اوس موجوده صورتحال یې زه ډیم ول درته شوم. موجوده دا صورتحال ده چې په دې ډیم چې تقریبا میکسیمم 40% اوبه پاته دي، 30% یا میکسیمم 40% دا نورې اوبه چې دي دا موږ ته راغلي دي. په دې چې موږ 20 دین د کچکوټ اوبه هم مروت کینال تر وچلولې 20 دین د زمیندارانو پاره. اوس صورتحال دا ده چې په دې ډیم چې تقریبا دا 30 یا 40% کومې اوبه دي دا میکسیمم 15 دین یا 20 دین اوبه دي. نو دا چې دې سره دلته چوره نږدو ایریا ده هغه خو دې کور کړې ده، خو د موږ کوم چې ټیل ول ورونه دي په دغه اوبو باندې ایغه هم دوره حق ته چې چوره د نږدو سره اوبو حق ته په دوره برابر حق ایغه ده په، خو ایغه ته اوبه نه دي ورسېدلې. اوبه ولې نه دي ورسېدلې چې جای په جای اوټلیټ یې خرابې وللې، اوټلیټ یې نه دي جوړېستلې. او اوټلیټ یې ولې نه دي جوړېستلې چې هغه بار بار یې موږ چې کوم چارمین صاحب ده هغه به ډېره سختي کوله، موږ به ورته وویلې چې لږکې ډیلې لږکې ټایم ورکړو چې دا نیر جوړ سي، خو بار بار احتجاجونه هغه چې کوم څه شی سلی دي به زه تاسو ته مخ ته ږدوم. اوس په موقع باندې پرون موږ تللي وللو بنو ته اریګیشن ډپارټمنټ ته. نو هلته ما سره د ګورکه سعید خیل، جابو خیل، خزنات خیل او ډګر کلي ملګري تللي ولله. هغو دا ریکویسټ و چې یاره د اوبه موږ په لرای سي. نو هلته د اریګیشن ډپارټمنټ افسرانو دا وویله چې دا اوبه خو دوره پورې تاسې ته نسي درتلای مخ ته چې څو پورې دا ماینر بنسلی نه ځکه چې اوبو فلو اوس کمه ده. بیا مو دا ورته ویله چې چلو یوې هفتې پاره تاسې دا ماینر چې دي دا ټیکس له بند کو چې مخ ته دا کوم موږ زمیندارانو ورونو د موږ دا ټیل ولو ورونو غنم کرلی دي چې دا فصل ضایع نسي دغو ته اوبه ورسېږي. نو هغه ماینر دو بند کړل چې نن اوبه څرنګه مخ ته راللې مخ ته تېرېدلې په هغه چې بیا د موږ سابقه چارمین چې کوم ده هغه ورته ویله چې یاره دا ماینر کلاو کو، حالانکې دلته اوبه خلک هسې زودې به وي ضایع کوي یې یې کلاو کړل. هلته هغه ټیل والو ملګرو ته به اوبه بیا کمیستلي. دا خو د ډیم والا صورتحال و چې ما تاسو ته تیر کړ. دې نه مخ چې اوس زه جم لږ په بیک باندې تاسو ته د تحریک حوالې سره ملګرو دا تحریک موږ شروع کړی و 10 فروری نه، او هغه نه مخ چې زه شکر الحمدلله ما چې چوره د خدمت پاره چوره سټرګل ده کم از کم د موږ مشران کنی خبر د موږ یوت چې ده په دې باندې خبر ده. د امن پاره ټولو نه ولنۍ ناره چې کله په لنډي وي چې د موږ شپږ پولیس والو ورونه شهیدان سلي ولل هلته دا ناره ما چې کله په کومر وج دلته ملک وقار او رشید احمد بای دلته احتجاج کاو لکه چې زه پیشاور چې ولنه موږ پیشاور یونیورسټۍ ملګرو سره چې هلته پیشاور چې چوره مروت سټوډنټ دي او بیا د نورو علاقو سټوډنټ سره راله موږ په پیشاور یونیورسټۍ چې احتجاج ریکارډ کړ. هغه نه بعد موږ سبا ته بیا ما په خپله بذات خود ملګري روغوښتل مروت هلته چې چوره مروت کمیونټي ده هغه چې ما ته ملګري راغلي هم ولل او خصوصا سټوډنټس ما ته ډېر راغلي ولل. نو پریس کلب مخ ته موږ احتجاج وکړو چې موږ په خپلې خاورې باندې امن غواړو. دا ناره مو چیږه کړله. هغه نه بعد زه کلي ته راله دلته چې کوم د موږ لکي مروت کو حقوق دو تحریک و نو هغه ملګرو ما سره رابطه وکړله په هغه چې انجینیر احسان ملک وقار او انعام الله خیدات خیل او یو دوه نور ملګري هم ولل چې په 6 فروری باندې موږ کارګل چوک چې احتجاج وکړو چې کومه د موږ د مروت بیټنی قومي تحریک ایجنډا ده دا ما په 6 تاریخ باندې هلته په کارګل چوک چې بیان کړې ده او دا مطالبې دا ډیمانډ ما هلته کړی ده هغه هم په فیسبوک باندې موجوده ده. داسې نه ده چې زه هوایي خبره کوم. نو په 7 تاریخ باندې ما چارمین صاحب رابطر سره وسله په 8 تاریخ باندې چې دغسې پروټیسټ مو وکړو ما ورته چې ډېره ښه خبره ده. نو 10 تاریخ نه موږ احتجاج مو وکړو یو وړوکی غوندې بیا مو بیا بل هفتې نه بعد بل احتجاج چې 17 تاریخ ته
نو ایغه چې موږ مروت بیټنی قومي تحریک بیا باقاعده نام ورکو او مسلسل دا یو طریقه کار شروع سه یو کیمپ مو لګاو 21 تاریخ نه 21 فروری نه بیا موږ احتجاجي یو کیمپ لګاو نو په دې چې موږ د دې تحریک ناره دا وه چې دا قومیت ته سیاست یو طرف ته او قومیت بل طرف ته موږ سره د ټولو پارټیو مشران د ټولو پارټیو ورکران په دې چې ګډ شو ځکه چې موږ دا ناره د قوم کوو نو د قوم ناره مو چې کوله موږ ته تقریبا د ټولو پارټیو مشران دلته احتجاجي کیمپ ته راغلي دي چې په هغه چې منظور پښتون هم راغلی و موږ سره یې په دې ایجنډې چې ملاتړ کړی ده خو په دې چې موږ سره بیا مالي فاینانشل سپورټ هم دغه سیاسي خلکو را کړی ده دا سپورټ هم سیاسي خلکو موږ ته را کړی ده فاینانشلی هم او دغسې هم خو په دې چې ټولو نه بیا برپور کردار چې عوامو ته جوت ته زه دا نه وایم چې آی ما یا پارټۍ سړی ده یا ما پارټۍ کینډیډیټ و د دغه جوړو کوم مخ ته و چې کله ملک نور سلیم خان راغی نو هغه موږ ته دا وویله چې تاسې دلته ولې ناست یو دا خو به موږ درومو ټاون مخ ته به هلته احتجاج کوو موږ به خپل حق په زور باندې غواړو او هغه نیمه ګنټه چې کوم سپیچ کړی ده 32 منټ هغه نن په فیسبوک باندې ده نو موږ ټاون ته لاړلو چې کله ټاون ته لاړو هلته بیا موږ سره دریاړه معیاران و ملک نور سلیم خان و نو هلته د موږ مطالبې ومنلې سلې او په موږ باندې 3 MP کټ سلي ولل هغه یې ریورس کړل نو موږ دا بیانیه دغسې مخ ته غیر سیاسي روانه وله خو د موږ چارمین صاحب سابقه چارمین بار بار په غلطیو باندې غلط بیانی باندې چې هغه به کوم بیانونه کول دا زه نن داسې نه وایم چې نن دا تاسو ته زه په فیسبوک وایم هر روج به چې د بیان کوو رکوز به څه بیا به مې ورته ویله چې نن دې دلته دا غلطي وکړه نن دې دلته دا غلطه خبره وکړه نن دې دلته دا وکړه موږ که چا سره اختلافات دي هغه به جانته وي موږ خو تحریک غیر سیاسي ده نو موږ ته د چا ته په فرانټ باندې ورتلګ نه ده په چار چې موږ دغه نه مخالفت وکړو ځکه چې دا تحریک پلیټفارم چې ده دا غیر سیاسي ده خو بهرحال بیا هغه دغه طرف ته لاړی چې موږ خانیزم سره سیف الله برادران سره او جمعیت علما اسلام سره بالکل په فرانټ باندې سلو لکه یو پارټۍ چې بلې پارټۍ ته په الیکشن چې مخالف وي دا سچویشن جوړ څه حالانکه هر رواج به بار دینا ما هم منې کاو او ملګرو به ورته ویله چې یاره دا ډېر الفاظونه دا ډېرې خبرې دا غیر سنجیده دي دا نه دي کول په چار اوس هغه بیانیه یې تاسو مخ چې ده چې کومه بیانیه وچلېدله خو نن د یو پریس کانفرنس کړی ده زه چې د نن دا پریس ریلیز جاری کوم پریس کانفرنس ته ناست یم د نن یو پریس کانفرنس کړی ده په هغه چې د دا خبره کړې ده چې د موږ تحریک صرف زه یو واحد چیرمین یم نه د موږ صدر ستا او نه د موږ کور کمیټۍ ستا نو زه عوامو نه دا پته کوم چې د یوه شي باډي سټرکچر نه اول خو کابینه ضروري ده چې کابینه جوړه سي چرمین خو به پسه جوړېږي چې کابینه نستا بیا ته چرمین چا جوړ کړلی دا سوال څه او بله خبره ورسره دا ده چې د موږ کابینه هسته ده د موږ کور کمیټۍ هسته ده او زه صدر هم او تا ته چرمینی د قوم درکړې وه موږ درکړې وه په هغه چې ټولو نه زیاته قرباني د تا جوړو خلکو ده او تا جوړو چې بیا خصوصا د 50 کسانو ده چې تا سره په فرنټ فوټ باندې ولاړ ولل تا په فرنټ باندې ولل ته یې یوه جي ته نه پولیس ته ورپرېښایې نه ته آرمي ته ورپرېښایې دا جوان او د ده ملګري به تا ته مخ ته ولاړو او ټول قوم به ولاړو ته که نن چرمین جوړ سلایې دې کور کمیټۍ دې عوامو جوړ کړی ته په خپله باندې هیڅ شای نه سې کېدای دا ټرایګانې تا مخ چې کړي دي بار د ګرین احمدزی جرګه دې جوړه وه د هغه چرمین ولې څه شی سلې وړګي اصلې بیا د هغه نه بعده د زونل میډیا کلب یو هغه جوړ کړی و هغه نه ته وړګي اصللې بیا د تحریک لکی مروت تاول څه حق دو که حقوق دو تاول یو څه دا شای و
ایغه باندې دې ټرای وکړه الته وړګي اصللې خو چې کله مخلص ملګري مخلص ځوانان تا سره ودرېدل بیا پسه په تا باندې کوم اعتماد وکړه اسې په تا باندې کوم نه مخکې اعتماد کړی دا کوم تا پیژندي ادارې تا پیژندي نو ایغه نه بعده چې کوم یموږ دا تحریک غیر سیاسي و چې کله دا الیکشن ته اوس الیکشن ټایم راغی نو بیا یې ما او ډیرو ملګرو دغه خبره ولله چې موږ دا تحریک غیر سیاسي ده دا د غیر سیاسي وساته سي ځکه چې په موږ سره دی چې د پی ټي آی ورکر خو ډیر زیات و تقریبا 80% خو نور هم موږ سره د پارټیو ورکر ولل نو موږ دا ویله چې الیکشن نه بعده که چیرې دا شای سیاسي څه نو الیکشن نه بعده یې موږ دا تحریک خرابېږي خو صرف او تا خپله جاني فیصله دی وه د موږ فیصله نه ولله بار بار د غلطیګانې کولې بار بار به موږ منې کولې بار بار به د غلط بیانونه کول بار بار به موږ منې کولې خو دغجي ته موږ مجبور سللو چې اوس په موقع باندې زه بذات بحیثیت صدر مروت بیٹنی قومی تحریک دغه عہدې نه هم فارغ هم دا عہده زه تا نه اخلم موږ به په چور وجو چې کور کمیټۍ اجلاس کوو او کور کمیټۍ به موږ نوی چیرمین هم جوړو چې چوره ګورنمنټ ډپارټمنټ دي ډپټي کمیشنر ډي پی او صاحب ډي آی جي او کمیشنر صاحب نور چې چوره ډپارټمنټ دي هغه ته زه دا پیغام ورکوم چې نن نه بعده دای د مروت بیٹنی قومي تحریک صدر نه ده آینده چور وجو چې عوامو ته زه دا وایم چې موږ به چور سوري چیرمین نه ده دای چیرمیني نه موږ زه چې کوم چونکې زه صدر یم زه دای د چیرمیني عهدې نه فارغوم یو چور وجو چې به موږ میټینګ کوو د کور کمیټۍ او بیا به په مشاورت سره نوی چیرمین هم جوړو نو دای د یو پرایویټ کس غوندې ډیل کوي چې څرنګه عام خلک چاته ورځي او د مروت بیٹنی قومي تحریک په چیرمنشیپ په نظر باندې دی دته نه ګوري او کوم نه دا خواست کوم چې دا غلط فیګرز دی تاسو ته شولی اوس خولې خرابې دي خولې خو به جوړو خولو پاره خو به بیا نیر بند کېږي خو چونکې هلته بیا بار بار جردي کوله بار بار بیا احتجاج کوو نو موږ به دا ورته وویله چې هغه احتجاج چې بیا موږ دغجي ته مجبور کړلو چې بیا به مو جان ته پرده غوښتله ایډمنسټریشن ته به مو پرده غوښتله چې څرنګه یي چې موږ اوس دا شایه تیر کړو دغه هغه نه ووځو نو قوم دی همیشه په غلطې بیانیې باندې ګمراه کړی ده قوم چې ته دی د نفرت د تعصب ذهن ور جوړ کړی ده نو موږ قوم ته دا وایو چې قوم دی د چا په ورغلاو کولو چې د چا په خبرو چې نه راځي قوم ته یو دا زه ریکویسټ کوم چې برانډیم چې اوبه ډېرې کمې دي 30-40% اوبه دي پچې اول خو د ټولو نه مخکې دا اوبه تیرې سي د موږ ټیل والو ورونو حق ته دغو خلکو اوبه مخ ته والو لګولي دي سر اوبو اول د دا اوبه ټیل ورونو ته ورسېږي هغه نه بعد ما ټول قوم ته دا خواسته چې دا ډولونه باجې سرندې دا نوره پرېږدو دا جشن دواګانې وکړو نفلونه وکړو صدقې وکړو خیراتونه وکړو چې خدای پاک باران رحمت وورئ یموږ دا کروڑونو اربونو روپو چې کوم یموږ غریبو زمیندارانو 25 سال بعد فصل کرلی ده چې دې ته هم اوبه میلاو سي او یموږ باران ډیم چې کوم ده چې هغه ته هم اوبه میلاو سي چې ډک سي چې میاشتې نیمې بعده یموږ فصل چې کوم برابرېږي چې هغه ته موږ سره اوبه وي نو دغه ما ټول قوم ته پیغام ده سوال هر سړي حق ته زه به د سوال جواب ورکوم جی بالکل بالکل نه بالکل موږ ته دا فنډینګ ټولو سیاسي پارټیو نه سلای ده ځکه اول یې موږ چې کله دا کیمپ لګېده په ډے فرسټ باندې موږ ته اول 11 بجې د موږ پی ټي آی ضلعي صدر جوهر محمد خان راغی نو هغه موږ سره کانټریبیوشن وکړ هغه نه بعده
سلیم لالا مازدیګر لمانځه ته ورسېده. ټولو خلکو ته به یاد چې جمع په اریګیشن کالونۍ جومات چې وکړه هغه فنډینګ وکړو. دغسې 4 بجو نه بعده د زیشان چې کوم د موږ میار و هغه موږ ته 50,000 روپۍ راکړي دي. ملک نور سلیم خان 2 لکه یو ور را دي چې ما کومې په خپلو لاسو د تحریک ته حواله کړي دي او هغه نه بعد بیا موږ ته 50,000 را دي. اشفاق خان میناخیل موږ سره په دې چې کانټریبیوشن کړی ده. حاجي یعقوب خان وغیره وغیره ډېر زیات نامونه دي او چې چوره دلته یې موږ لوکل ته جوړې دي. زه د هغه ډېره شکریا ادا کوم چې په هغه باندې به موږ 2-3 کسان ملګري شورېدلو. چې په کوم ډیپارټمنټ چې نوکران دي که کاروباریان دي زه د هغه زړه نه ډېر مشکور یم چې موږ ورته درېدلي یو. دوی موږ ته چنده راکړې ده، موږ ته سپورټ راکړی ده. نو په دې چې د ټولو سیاسي پارټیو جمعیت علما اسلام سوري مانه دا ویرس دا خبره ماین کی شیخ صاحب چې راغلی و هغه موږ سره کانټریبیوشن کړی و 20,000 روپۍ هغه راوې دغسې پارټیو ملګرو نه به مو یې اخیستي. نو دا د قوم نه دا تحریک یې قوم تحریک و، دا د چا ذاتي و سړي تحریک نه ده. دا قوم جانی هم سپورټ کړی ده، عمالي هم سپورټ کړی ده. موږ ووټو ته داخلي حوالې سره چې کومه تا خبره وکړه څوک په ما ته وایي چې ده داخله کړې ده، خو یې ما بیکګراونډ سته ده چې زه ما مخکې سیاست کړی ده، بار بار مې کړی ده. ما که داخله کړې وه ما یو سیاسي بیکګراونډ ده او چې کوم د تحریک نه سیاسي داخلې سلی وې نو موږ بار بار چارمین صاحب منې کو، خو چونکې د خپله او ورسره د 2 ملګرو خبره ومنله او د کمیټۍ یې نه پچینوله چې کوم موږ نږدو ملګري وو د کور کمیټۍ ول ورسره د هغه خبره نه ومنله. د چه لالچ په وجې باندې هغه قوم ته جوته ده چې هغه لالچ ده وکړو. بار بار سوداګانې چو جای سوداګانې سلی دي. زه چاته نه شم قوم ته خپله جوته ده سودا پاره یې دا لالچ وکړو سیاست ته تحریک ورګډ کړو خو هغه سودا یې ښه نه وسلله او تحریک یې هم په سیاست چې انوالو کړو. چې کوم قوم سره واده کړې وه د غیر سیاسي تحریک هغه یې موږ قوم ته بې وادې کړلو. دا خو ډېر فاسټ نه چې کومې ما دا خبرې مخکې وکړلې چې غلطه بیانیه بار بار به موږ ورته ویله چې داسې ټکي داسې احتجاجونه چې موږ ته نه و کول په کار عامو کړي دي. په دې هر شي باندې موږ منې کړی و چې آخري دغه ځي ته راغی چې دا تحریک سیاسي کو نو موږ په یوه ټیم باندې لا په یوې خبرې باندې نه یو. دا داسې ډېرې زیاتې غلطیانې دي چې هغه موږ ده ته وان کړي دي چې دا وارنینګ ده دا مه کوه داسې. خو چونکې ده به خپله فیصله وکړه یا به ورسره 1-2 کسانو هغه باندې بیا فیصله وکړله هغه په وجه باندې موږ خپلې تحریک چې ده موږ تحریک نه ده جله موږ به مروت بیټني قومي تحریک په چلیږي. کور کمیټۍ د مروت بیټني قومي تحریک سته ده. صرف او صرف 3 کسان چې دي چارمیني نه ما فارغ که په موقع باندې او ورسره موږ د 2 کور کمیټۍ ممبران چې دي هغه ما ورسره فارغ کړه فرمان الله او ولی الله. نور د دغه تحریک کور کمیټۍ سته ده به اجلاس کوي به نوی چارمین جوړوي او غیر سیاسي دا به موږ لوځي کول به مو وي چې بیا دا تحریک کوم ډیسیژن کوي به کور کمیټۍ په مشترکه کوي او غیر سیاسي به چلیږي. ټولو پارټیو ورکرانو نه ټولو پارټیو مشرانو نه به موږ په دې چې کانټریبیوشن اخلو او د قومي مفاد لپاره به دا تحریک دغسې جاري انشاءالله. بالکل تاجوړي خلکو ته زه دا پیغام ورکوم چې د تاجوړي کوم عوام دي دا تحریک بنیاد د تاجوړو نوجوانانو ایښی ده. د دې بنیادي چې کوم سلی ده بنیاد چې چا لګولی د تاجوړو نوجوانان دي او بیا چې چا روان کړی ده چا کامیاب کړی ده په هغه چې ټولو نه ډېر کنټریبیوشن که جاني ده که مالي ده د تاجوړي عوامو ده د تاجوړي مشرانو نوجوانانو ده. موږ د هغه شکریا ادا کوو. موږ امید ده چې د تحریک سره به دوه هغسې روانې شي څرنګه مخکې دا سپورټ کړی ده.